د فتح مکې په موقع مختلف ارشادات او فرمودات رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاولین والآخرین او زمونږ خوږ پیغمبر دی او آخري پیغمبر دی بیان کړي. هغه دغه سلسله کې بیانېدل بعضې هغه افراد چې د چانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته انتهایی اذیتونه رسېدلي وو یا هغوی ګستاخي کړې وه، دین اسلام ته یې کنځلې کولې، بدر دې وې، د هغوی دشمني ورځ تر ورځه سیوا کېده. د هغوی د قتل په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی و او تقریبا 15 تنانو چې څه په هغې کې سړي و څه ښځې وې او په هغې کې هم بعضې د کفر په حالت کې مړه شو، بعضې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق قتل شو، داسې ډیر کم و. بعضې اسلام قبول کو، بعضې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په واسطه پناه ورکه او بعضې به دیار غیر کې د کفر په حالت کې مړه شو. بعضې کسان داسې وو چې هغوی مسلمانان شو او هغه کسان چې د دین اسلام او د پیغمبر علیه السلام سره ټول عمر هغوی جنګ کړی و مسلمانانو سره، او نه صرف دا چې په خپله یې جنګ کړی و بلکې د هغه کسانو سیادت او مشري او سرداري کړې وه چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنګېدل. په هغې کې تاسو ته ذکر شوی د ابو جهل چې د الله د رسول او د دین اسلام او د الله سخت دشمن و، هغه خو په بدر کې قتل شوی و، د هغه زوی حضرت اکرمه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و او د هغه د اسلام راوړو نه پس بیا ناشنا واقعات دي. او په هغه کسانو کې صفوان ابن امیه رضی الله عنه چې د امیه ابن خلف زوی و او د ده پلار هم د مکې او د قریشو غټ سردار و، په بدر کې قتل شوی و. بیا د هغه په ځای د ده د زوی صفوان ابن امیه د مکې د خلکو سردار و، دی مسلمان شوی. په دغه موقع ابو سفیان رضی الله عنه چې هغه د مکې د خلکو ډېر عمر سرداري او مشري کړي او فتح مکې پورې دی د مکې د خلکو سردار و، د ده په حکم او اشارو باندې به فیصلې کېدې، دی مسلمان شو. د ده ښځه هنده بنت عتبه چې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه مور وه، د اسلام او د پیغمبر اسلام سخته دشمنه وه، دا الله جل جلاله مسلمانه که. نو بعضې کسان داسې وو چې هغه مسلمانان شو. په هغې کې یو سهیل ابن عمر هغه مسلمان شو او دا سهیل ابن عمر د ده تذکره په دې سلسله کې شوې ده. دا هغه کس دی چې د صلح حدیبیې په موقع مختلف کافر راتلل او خبره ته کېده نه روغه نه کېده او دی چې کله رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده راتلو سره چې دی لرې نه پیغمبر علیه السلام ولیدو، صحابو ته یې وفرمایل چې جاء سهیل لقد سهل الله الان من امرکم او کما قال علیه السلام. سهیل رالو او کېدی شي چې ستاسو معامله اوس الله پاک نرمه کړي. سهیل د سهل نه دی او سهل ویلی کېږي سهولت او اسانتیا ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله د چا ښه نوم واورېدو په بعضې موقعو باندې به د الله جل شانه د طرف نه هغه ښه نوم بشارت او زیری ګڼلو. یو طیره بدفال دی،
دا ورځ سپیره ده، دا میاشت سپیره ده، دا سړی سپیره دی، دا جینۍ سپیره ده چې واده شوي دي نو زموږ په کور کې حالات خراب دي، دا نشته. دین اسلام د دې ممانعت کوي. ښه کار هم خدای کوي، د خدای د طرف نه وي، هغې ته خیر ویلی کېږي، او شر هم د الله د طرف نه وي، بد کار هغې ته شر ویلی کېږي، ځکه چې خیر هم د خدای مخلوق دی او شر هم د خدای مخلوق دی، او انسان باندې چې خیر نازلیږي نو دا د خدای فضل وي، او چې شر راځي نو دا د انسان د خپلو لاسو د کړو د وجې نه راځي. الله جل شانه نه غواړي چې خپل بندگان حس به حس په مصیبت کې مبتلا کړي، هغه ډېر مهربانه دی، خو خالق الخیر او خالق الشر دا الله جل جلاله دی. یو جینۍ که د چا کور ته راواده شي هغه ځان سره شر نه راوړي، شر د الله په لاس کې دی. یو بیمار چې د چا مجلس ته راشي هغه بیمار ځان سره شر نه راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو حدیثو کې فرمایي لا عدوى ولا طیره، نہ کوئی متعدی مرض ہے اور نہ کوئی فال ہے، بدفالی ہے، نه عدوا شته او نه طیره شته. خو بعضې ډاکټران او حکیمان وایي چې دا بیماری ده کله کله د دې جراثیم بل ته لاړ شي. دا د اسبابو په درجه کې شته، لیکن یقیني او قطعي طور سره هغه بیمار د بل چا په بدن کې اثر او سرایت قطعا نشي کولی د خدای د حکم نه بغیر. دا دومره درجه کې شته دی لکه څنګه چې اور بل شي او ته د اور نه تاو محسوسې، او واوره یو ځای کې پرته وي او ته د هغې یخوالی محسوسې، او پکې چلیږي او ته د هغې یخه هوا محسوسې، او هیټر بلیږي او ته د هغې ګرموالی محسوسې، نو دا ګرموالی اثر دی دا خدای پیدا کړی دی، او دا هیټر هم د خدای مخلوق دی، او دا واوره دا د خدای مخلوق دی، او د هغې یخوالی اثر دی دا هم خدای پیدا کړی دی. دې سره یې ګرځولی، کله واوره وي یخوالی بني، کله به اور وي او سوځول بني. ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې پرېوت، سوځول نشو کولی. کله به سمندر وي او ډوبول بني، موسی علیه السلام او د هغه لښکر د سمندر په منځ کې و، سمندر ډوبول نه کوي، ځکه چې دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. په دې کې دغه نسبت د شر هغه څیز ته کول نه دي پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو موقع باندې روانو، سیلی راله، د یو سړي څادر یا د هغه جوبه هغه سیلی سره والوته او په غنو کې ونښته، نو هغه کس هغې سیلی ته بد رد ووایي، لعنت یې پرې ولېږلو، ستا داسې داسې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا تلعن فانها ماموره، لا تلعنها فانها ماموره، دې ته خیرې مکو، لعنت پې مه لېږه، ځکه چې دې ته د خدای د طرف نه امر دی، دا په خپله څه نشي کولی، دا د الله جل جلاله امر دی. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی نه راتله، انتظامی امور دنیاوي په هغې کې به په دوو کې او سوچ کې به رایې به یې اخېسته او چېرته به یې ښه نوم واورېدو بیا به ویې چې د الله د طرف نه دا بشارت دی، دا به یې بشارت ګڼو. نو د سهیل په باره کې د صلح حدیبیې په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل، دا هغه سهیل ابن عمر دی، او دې کس بیا دته به خطیب مکه وي، د مکې خطیب، یعنی په مکه مکرمه کې چې دغه وخت کې فصحا او بلغا قادر الکلام په خپله ژبه باندې ګرفت لرونکي خلک موجودو، په هغې ټولو کې سهیل ابن عمر په شان خطابت او خبرې بل چا نشوي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي بعضې کلام سحر وي. نن سبا په خلکو کې دا کمالات شته، د دنیا د خلکو په نظر کې دې ته کمالات وي، ښه عهده، ښه منصب، ډیر مال، ډیره تنخواه او سپینوالی او د قبیلې شرافت، لیکن د خبرو فصاحت دا نن سبا نشته. مونږه خپله ژبه پښتو ده، پښتو چې وایو نو په هغې کې زیاتتر الفاظ د انګلیش وي،
یعنی دومره دی نه دی پوهی چې دی په پښتو کې لګیا دی د انګلیش ټکي استعمالوي دا ولې دغسې یو کس بله ژبه ده هغه په بله ژبه کې بله ژبه مکس کوي دا قدرت چاته نه دی حاصل چې دی بل کس پوهي کې په خپل مافي ضمیر باندې حالانکه د انسان په بدن باندې او په تن باندې د کپړې پیونځدۍ ټوکي لګېدلي دا د خپل کمال دی چې دی د ژبې فصاحت لري چې بل کس په خپل مافي ضمیر باندې پوهولی شي دا د کمال دی چې په ده کې تقوا وي دا د کمال دی چې په ده کې علم وي دا د کمال دی چې ده کې نورې داسې ذاتي خوبۍ وي دی پهلوان وي جسمانی کمال دی دی لامبوزن وي دا یو کمال دی دا څیزونه پکې نشته لیکن بس کوم سړی چې هغه انګریزي ویلی شي دا د هغه کمال دی نو حالانکه ړومبۍ خپله مادري ژبه ده مونږه لیک تحریر او تقریر دواړو مادري ژبه هیره کړه په دې بسونو باندې په دې ګاډو باندې تاسو وینئ په پښتو کې جملې لیکلي ټولې غلطي لیکلي تحریر باندې نه پوهېږي پښتو چې وایي په تقریر باندې نه پوهېږي د مور پلار کوشش دا دی چې بچی څنګه سکول ته واستوي چې دی انګریزي ژبه زده کړي یو وخت به داسې راشي چې مصنوعات او پراډکټس به ټول د دجال چلیږي ژبه به د دجال وي هر یو شی به د دجال وي چې کله د هغې په جال کې مونږ ځان وتړلو بیا د هغه نه بېلتون ګران شي دغه وخت کې مسلمانانو ته سوچ پکار ده زه دې فکر وړم چې کله هر څه د هغې اختیار کړل مونږه بیا خو هغه ته راښکل اسان دي بیا چې کله امام مهدي علیه السلام راشي او د مسلمانانو لښکر وي او هغه سره خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرت او کردار وي او هغه ستا هغه ایر وي ستا د بچو دا ایر وي ته به بیا څه کوې په خپله مونږ لاس وتړل او مونږ دشمن ته وایو چې راشه ما زنځیر نه ونیسه او ما راکاږه چې مقتل ته مې بیا هم د سره ځم او چې جیل او قیدخانې ته مې بیا هم د سره ځم نو عرض مې دا کولو چې سهیل ابن عمر دا د مکې خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره بیا صلح حدیبیه شوي ده او کوم شقونه چې طی شوي دي د ده سره طی شوي د ده زوی عبدالله رضی الله عنه هغه مسلمان شوی ده مخکې د زوی ته ووی چې لکه دوکه لاړ شه ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پناه وغواړه زوی رالو عبدالله رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما پلار ته امن ورکه څه ورته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا پلار ته امن دی چې امن به ورکو نو بیا به هغه کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم کولی شو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل چونکې دا سردارو مسلمانانو نشو برداشت کولی ځکه چې د دې خلکو په اشارو به جنګونه کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې سهیل راشي نو ګورې په نیغو نیغو سترګو به ته مه ګورئ هسې ني هغه ګبرو شي او بل طرف ته وانوړي ځکه چې سهیل ډېر هوښیار سړی دی او ما ته داسې ښکارېږي چې د هغه عقل د هغه هوښیارتیا به کله هم هغه پرې نه دي بغیر د اسلام نه دی به اسلام قبلوي تاسو ورته په ترس او خطرناک نظر سره مه ګورئ صحابه هم دغسې وکړل چې کله سهیل ابن عمر راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې وشوې وایي چې صاحب تا ما ته امن را کړی دی زما د دې زوی په خوله د ما ته پیغام را رسولی وی بیا دی چې کله رستو به انشاءالله واقع راځي د غزوه حنین چې د طایف د خلکو سره کوم جنگ شوی په هغه موقع باندې دی هم تللی د طایف په جنگ کې ناشنا جنګ و ده په دې کې کافر هم تلي او د مسلمانانو په ډله کې ولاړو خو دی داسې وو چې دی زړه اسلام ته راغب و لیکن مسلمانان شوي نو په هغې کې صفان ابن امیه واقعه تاسو ته مخکې بیان شوه بیا وروسته مسلمان شو او دا سهیل ابن عمر دی په حالت د کفر او د شرک کې وله مسلمان شوی نه دی او چې کله لاړو جنګېدو بیا وروسته په واپسۍ کې په جعرانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کېښول او بیا مسلمان شو او بیا دا سهیل ابن عمر رضی الله عنه په جنگ یرموک کې د حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین په دور خلافت کې دی بیا شهید شوی دی جنگ یرموک چې هغه د پیرنګیانو د رومیانو سره
د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا په اسلام باندې کلک ولاړو. یو موقع باندې د سهیل ابن عمر دی لاړو حضرت عمر رضی الله عنه سره یې کارو. حضرت عمر رضی الله عنه چې په خپل ځای کې ناست و، بهر خلک ولاړ دی، په هغې کې ابو سفیان رضی الله عنه هم دی، د قریش نور مشران هم دي، مشایخ دي، سپینګیري مشران ولاړ دي، څه نوجوانان هم دي، او څه هغه خلک مسلمانان چې هغوی مخکې غلامي تېره کړې وه، لکه حضرت سیدنا بلال رضی الله عنه، صهیب رومي رضی الله عنه، دا کسان هم دي. حضرت عمر رضی الله عنه د جواب سوال لاړو چې صاحب امیر المؤمنین دا کسان راتلل غواړي. وی چې بلال او صهیب ته او نور بعضې کسانو غلامانو مخکې هغوی ته اجازت ورکړی چې هغوی د فلحال فورا راشي او نور د لا ولاړي. نو حضرت بلال او حضرت صهیب رضی الله عنه چې دا غلامانو، تاسو ته د حضرت بلال رضی الله عنه واقعات هغه اوریدلی دي، او صهیب رومي دا د روم نه غلام راغلی و، هېڅوک یې نو په مکه کې. دا دواړه دننه لاړل امیر المؤمنین څخه، او ابو سفیان بهر ولاړ دی. نو ابو سفیان وایي چې داسې ورځ خو ما کله نه وه کتلي چې غلامانو مریانو ته اجازت ملو شو، موږ بهر ولاړ یو. نو حضرت سهیل ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو چې په دې باندې خفه شوئ نو په خپل ځان غوسه شئ اول، او ملامت خپل ځان کوي، دا خلق نه او امیر المؤمنین نه. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو نو تاسو ته هم د اسلام دعوت درکړو، دوی ته هم ورکړو. د غلامانو حضرت بلال رضی الله عنه، صهیب رومي، د حضراتو اول اسلام قبول کو. تاسو هغه وخت کې دشمنی د اسلام سره کوله، د اسلام قبول کړو. امیر المؤمنین چې دی ته ترجیح ورکه، دی د دې حقدار دی چې دی اول شي تاسو نه مخکې شي په هر څه کې. تاسو خپل ځان رستو کړی دی، او قطعا چې بل ملامت نه کوي، خپل ځان ملامت کوي. او بیا ورته وفرمایل چې دا تاسو نه کوم قصور شوی دی، که د دې تلافي کول غواړئ چې دا نقصان لري شي، نو بیا ملا وتړئ او د دې یو حل شته، هغه دا چې ټول عمر تر مرګه پورې د الله په لار کې جهاد کوئ. دا یې ورته ووی. او بیا حضرت سهیل ابن عمر رضی الله عنه په خپله هغه ځای نه ملا وتړله جهاد دپاره، او د الله په لار کې ووتو، مکه یې پرېښوه، او د یرموک په جنګ کې بیا دی شهید شوی دی. بهرحال دا سهیل ابن عمر هم په دې موقع باندې مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح شوه، به یې تپوس وکړو د خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه نه، وی زما د تره زامن نه ښکاري. او دا یې څوک یادول؟ د ابو لهب بچي، د ابو لهب بچي، یو عتبه او یو معتب. دا وبرک درود شریف وایي، داسې خو نشم څکلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د تره زامن نه ښکاري. حضرت عباس رضی الله عنه دا هم ترو، ابو لهب هم ترو. حضرت عباس صاحب عرض وکړو چې یا رسول الله، چې څنګه نور مشرکین بعضې د قریشو کسان تښتېدلي دي، نو دغسې دی هم تللي دي، ځان یې پټ کړی دی، بعضې کسان پټ شوي وو، په هغې کې دغه عتبه او معتب هم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس صاحب ته وفرمایل چې دی راوله پیدا که چېرته. حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې زه ورپسې ګرځېدم، نو د عرفات میدان څخه وادي عرنه چې په کوم کې اوبه بهیږي، خوړ دی، دغه ځای کې مې دی وموندل. ما ورته وویل چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي. نو عتبه او معتب را روان شو. دا یاد ساتئ چې د دوی پلار ابو لهب دا د اسلام سخت دشمن،
قرآن کریم کې الله جل شانه په خپل کلام کې د په باره کې پوره صورت نازل کړی دی. صورت تبت یدا ابي لهب، ټول صورت مختصر صورت ته د په باره کې ابو لهب دی هلاک شي، د ابو لهب لاسونه دی هلاک شي. ما اغنى عنه ماله ما کسب، د ګټې ډیر مالدارو او د مال د ته هیڅ فایده ورنک. سیصلا نارا ذات لهب، زر دی چې زی به داسې اور ته وغورځېږي چې هغه د لمبو واله دی. وامرأته حمالة الحطب، او د ښځه چې هغه لرګي اوچتوي. ښځې به شومان ډیرو، مالداره ډیر زیات و. ښځه د مکې د سردار ښځه وه، لیکن د ځنګل نه غره نه به ګیډي راړل بلولو دپاره. فی جیدها حبل من مسد، الله پاک فرمایي د هغې په مرۍ کې د منجو پړی دی، ګیډۍ تړلی او د منجو په پړي باندې، او بیا راتله د مای کورن د منجو د پړی مرۍ ته اړم شو نو پانسي شوه، داسې مړه شوه. دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر قسم ایزا رسوله، او دی ابو لهب. لیکن الله جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. الله جل شانه د مړي نه ژوندی پیدا کوي او د ژوندي نه مړی. مفسرین د هغې یو تفسیر دام کوي چې د کافر نه خدای پاک مومن پیدا کی او د مومن نه کافر پیدا کی. نو دا کافر ابو لهب، او الله جل شانه د دې بچو ته د توفیق د اسلام او د ایمان ورکو د مسلمانان شوي. حالانکه د دې ابو لهب بل زوی مو عتبه او عتیبه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه مبارکه دا په نوم شوی وي، او د دې تذکره په ابتدا کې شي وه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څلور لوڼه وي، حضرت زینب رضی الله عنها، حضرت رقیه رضی الله عنها، ام کلثوم رضی الله عنها، حضرت فاطمه رضی الله عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها د حضرات حسنینو مور بیبی ده، د علی صاحب بیبی ده، او حضرت زینب رضی الله عنها دا د ابو العاص ابن الربیع بیبی ده، او بیا رستو هغه مسلمان شو. او رقیه او ام کلثوم دا دواړه بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د نبوت نه دا ورکړی وي د ابو لهب زامنو ته، یو عتبه ته بل عتیبه ته. بیا د ابو لهب دشمنی چې کله ډیره شوه نو بیا دې دواړو زامنو ته ووایي چې دوی لاړ شي دا لوڼه ورته پرېږدئ، او داسې مه پرېږدئ بلکې د هغه په مخ کې لاړ شي ورته ووایي چې دا لوڼه مونږ ته کنځلې او بدره دې ووایي او دا لوڼه چې کوم دی نو مونږ ته واپس کړي. داسې قسم ته ایزا مشرکین او د الله په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول و. په دې کې دا یو چې دا عتبه دی لا نړو او هغه عتیبه لاړو، او هغه چې څنګه ورته پلار ویلي و هغسې وکړل، او هغه بیا شیر مخ خوړلی او د هغه واقع تاسو ته بیان شوي وه چې ګستاخ نه الله جل شانه هم بدله اخلي چې څوک د پیغمبر په شان کې یا د دین اسلام په شان کې بدره دوی سپکاوی وکړي. هغه په جمع کې شیر مخ راغلی او نور ټول پرېښول، دی په منځ کې ویده او ده ته یې راټوپ کړو، د ده په مرۍ باندې خوله کېښوه او دی مړ شو. او دا عتبه او معتب دا دواړه پاتې وو. دی حضرت عباس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه راوستل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چې څنګه نږدې شول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعوت د اسلام ورکړو چې مسلمانان شي. دواړه په خوشحالۍ مسلمانان شول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملتزم ته لاړو د خانه کعبې دروازې ته، او ډیر سات هلته کې دعا یې کوله. بیا د هغې نه پس چې واپس شو نو پیغمبر علیه السلام ډیر خوشحاله و. نو حضرت عباس رضی الله عنه تپوس کوي چې یا رسول الله تاسو خو ډیر خوشحالۍ کیفیت کې دا څه چل دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما د الله جل جلاله نه د خپل تره دا زامن غوښتي وو چې یا الله ما ته دا هیبه کې بخشش یې راکړي، یعنی چې دی مؤمنان شي او زما په ډله کې شامل شي، او الله جل شانه زما درخواست قبول کو. زه په هغې ډېر خوشحاله یم چې الله پاک زما دعا واورېده او دا مسلمانان شو. نو دغه عتبه او معتب د ابو لهب بچي دا مسلمانان شوي دي. الله په هر څه باندې قادر دی چې د چا په قسمت کې ایمان وي اسلام وي هغه ته الله پاک هدایت نصیب کړي. یهدي من یشاء یضل من یشاء
الله جل شانو چاته هدایت نصیب کړي، د الله نه هدایت غوښتل پکار دي. ځکه مونږ 15 وخته په موس کې په هر رکعت کې دا دعا غواړو، سوره فاتحه چې وایو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. بعضې خلک وایي چې د بیعت څه مطلب شو، چې یو سړی مخکې نه مسلمان دی نو بیا بیعت څه؟ نو چې ته مسلمان نو بیا د دې څه مطلب شو چې په هر رکعت کې دعا غواړي چې یا الله ما صراط مستقیم باندې روان کړي، یا الله ما په صراط مستقیم باندې روان کړي. د دې دا مطلب دی چې د هیڅ یو لمحې پته نه لګي چې انسان سره څه پیښیږي، دې را روانه ګنټه کې څه کېږي. مسلمان سړی پاتې کېږي او که علیاذ بالله کفر ته وړي. داسې فتنې شته دی چې په لمحه کې سړی د هغې د وجې نه کفر ته ووړي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا غوسته، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے زړونه اړونکیه ما زړه په دین باندې ثابت قدم ساتي، مضبوط ساتي. او هر یو لمحه کې د ګناه نه ځان ساتل پکار دي. اسې نه چې دا هغه لمحه چې ته ګناه م کې او دغه وخت کې ستا نیټم پوره او ستا نڅا په داسې حال کې لاړه شي چې ته په ګناه کې ککړ پروت وي. او چې کله سړی د ګناه په حالت کې لاړ شي نو خاتمه خراب شوه. او حسن خاتمه دپاره د الله نه دعا کول پکار دي. نو د هیڅ وخت پته نه لګي چې دا کوم وخت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه غوستي د الله جل شانه نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر خوشحال شو. دغه ورځو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و، نو یو زنانه غلا وکړه او هغه د قریشو د خاندان نه وه، او قریش قبیله غټه قبیله وه، معززه قبیله وه. غلا یې وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله او هغه غلا چې چا کړې وه د هغې اقرار اعتراف یا ګواهي باندې په هغې باندې غلا ثابته شوه. حد فیصله وشوه پې باندې، ځکه چې په دین اسلام کې حدود شته او د غلا حد سزا هغه قطعیت دی چې دا لاس به دې پرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دا حکم جاری کو. دې نو معلومه شوه چې کله یو معاشره کې اسلام راشي، د مسلمانانو حکومت شو، نو دې کې به صرف او صرف د الله جل جلاله الدین او شریعت محمدی فوراً نافذي. هغې کو بیا دې نه چې څنګه مس کوي دا خلک او څنګه روجې نیسي او څنګه بوتان ماتیږي، دغسې به نور احکام هم د دین اسلام په دې کې لاګو کیږي. اوس مکه فتح شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانه په باره کې فیصله کوي چې دې غلا کړې ده، لاس پې پرې کړی کي، او هغه د الله رسول دی او دین د الله دی او کائنات د الله جل شانه دی او د هغه حکم په دې کائنات کې چلیږي. ان الحکم الا لله، فیصله او حکم هغه صرف او صرف د الله په قبضه قدرت. بل یو معتبر او مشروع ته دا حق نه دی حاصل چې هغه وایي چې نه د خدای د قانون علیاذ بالله ظالمانه دی او زه دا ختمول غواړم. دغه وخت کې داسې کول پکار دي. دا د الله جل شانه ځمکه ده، د اسمان د الله دی، دا نور سپوږمۍ د الله دي، او یقینا زه قسم خورم چې کوم احکام الله جل شانه نازل کړي دي په هغې کې سراسر د انسانیت لپاره خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه پس چونکې خلک تازه بعضې مسلمانان شي و، مکه اوس فتح شوه، په دې کې هر قسم خلک و. چا ووایي چې دا خو د قریشو زنانه ده، بخاری شریف کې هم دا حدیث ده، دا د قریشو زنانه ده او دومره د معزز خاندان سره تعلق دی او دا ډېره سپکه خبره ده چې د دې لاس پرې شي. نو د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفارش کول پکار دی چې دا ښځه بچ شي. اوس سفارش څوک وکړي؟ ځکه چې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، شمائل ترمذی کې حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان دپاره چا نه بدله نه ده اخیستې او چرته غوسه شوی نه دی، خادم او وینځې ته هم نه دی غوسه شوی، نور افراد خو لا پرېږده، لیکن چې کله به خلاف شرع معامله یې ولیده نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسې ته څوک ټینګېدی نه شول، دومره به غضبناک حالت کې. نو دغه وخت کې خلکو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش څوک وکړي چې دا ښځه خلاصه شي.
ځکه چې د معزز خاندان سره تعلق دی. دې دپاره انتخاب د حضرت اسامه ابن زید ابن حارثه رضی الله عنهما وشو. تاسو ته پته ده چې زید ابن حارثه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې مینو، او دا هغه کسو چې مرئ خرڅېدو د یمن نه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت خدیجه رضی الله عنها په خپل مال واغشتو، پیغمبر علیه السلام ته هبه کو. او بیا دا هغه کس دی چې د ډېرې مینې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته زوی وي. بیا الله جل شانو قرآن پاک کې د نوم نازل کړی دی، فلما قضا زید منها وترا زوجناکها، چې کله زید خپل حاجت د دې بیبي نه پوره کړي نو دا بیا د دې نکاح موږ تا سره کړي ده. او زید ابن حارثه ته ړومبی حضرت زینب رضی الله عنها په نکاح شوي وه. بیا د دې خپله کې وخت نه تېرېدو، بیا چې کله هغه پرېښوه د هغې نه پس الله جل شانه د دې بیبي ام المؤمنین نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تړلی. دی زید ابن حارثه رضی الله عنه بیا بله بیبي و ام ایمن رضی الله عنها، بیا د هغې نه بچی پیدا شو اسامه ابن زید. دغه اسامه رضی الله عنه دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ. دا اسامه ابن زید رضی الله عنه خلکو انتخاب وکړو چې دی به سفارش کوي. د اول نه کول، خو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی رالو، پیغمبر تاسو خدای وبخه چې کوم کس رستو راځئ نو هغه رستو کښېنئ، جمع کې وړاندې مه راځئ. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د جمعې په مونځ کې خطبه کې یو ځل وفرمایل یو کس ته، وی لقد اهلیت و آذیت، رستو هم رالی او خلکو ته اذیت هم ورکې، تکلیف هم ورکې، خلکو په اوږو باندې راوړې. ته چې دومره شوقي د مخکې د راتلو نو وړاندې نه راځئ. دلته بعضې کسان 10 بجې راغلي دي ناست دي، او ته اوس رالی، اوس چې کوم دی نو تقریبا 25 منټه کم 1 بجه ده، هغه 10 بجې راغلي، 10 بجو نه انتظار کوي. نو هغې ته اذیت هم ورکې، ناوخته هم راځئ، داسې مه کوئ. روزانه تاسو ته څوک ملګری دی پته لګي نه چې څوک دی، هغه راته وایي چې کښېنه په خپل ځای باندې په رڼا باندې. نو دا آدابو خلاف ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ده، د الله د رسول د حدیث نافرمانی ده. او چې کله صفونه ودرېږي بیا مخکې صف کې ځای ویني نو بیا وړاندې کېږي. د دومره مجمع کې هالته نه ته روانې په خلکو باندې خپې کېدي، په اوږو باندې اوړي، خلکو ته اذیت رسې، نو داسې مه کوئ، رستو کښېنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسامه ابن زید رضی الله عنه ووی، مجبور شو، خلکو مجبور کو، چې یا رسول الله دا زنانه ده او د دې په باره کې داسې تاسو دا پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک تک سور شو د غوسې نه. دا مخامخ ورته هغه کس ولاړ دی چې انتهایی خوښ دی، لیکن سره د دې چونکې د الله د حکم خلاف ورزي وه نو رنگ مبارک تک سور شو د غوسې نه، او وی فرمایل افی حد من حدود الله تشفع، آیا ته د الله جل شانو د یو حد مقرر شوي یو سزا په باره کې د الله سزا مقرر کړي د هغې په باره کې ته سفارش کوې؟ بیا یې وفرمایل والله په الله مې دې قسم وي لو ان فاطمة بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت اعاذها الله منها لقطعت يدها، په الله مې دې قسم وي که زما لور اعاذها الله منها، موږ ته به استادانو وی چې دلته دا ټکی وایي اعاذها الله منها، الله دې هغې ته د دې عمل نه پناه ورکړي. که چېرې هغې غلا کړی وی ما به د هغې لاس هم پرې کړی و. دا خو بل څوک ته، که زما لور د عمل کړی وی، غلا یې کړی وی، ما به د هغې نه هم لاس پرې کړو. او بیا یې وفرمایل چې تاسو کې مخکې قومونه چې هلاک شوي دي په هغې د خدای قهر راغلی دی، د هغې وجه دا وه چې په هغې کې به یو عجز سړي نه جرم وشو نو هغه ته به یې سزا ورکوله، او چې شریف سړي او غټ سړي او معتبر سړي نه بس جرم وشو نو هغه ته به یې سزا نه ورکول. نن سبا تاسو وګورئ زموږ په دې ملکونو کې دغه عمل کوي چې کوم یو معتبر سړی دی د هغه په لاس کې زور دی، هغه سره عهده ده او منصب دی، د هغه سره مال دی، په څه طریقه باندې د هغه هر څه اخوا دېخوا شي، د هغه څومره ظلمونه کړي، جرایم پیشه دی، قاتل دی، زانی دی، شرابي دی، ډاکو دی، جوارګر دی، د هغه هر څه پټ شي. او چې کوم کمزوری سړی دی چې دی څه نشي کولی هغه راګیر شي، کله کله هغه بې ګناه هم هغه سزا وخوري، هغه ګناهګار وینه د هغه سزا خوري. دا د الله جل جلاله حلم دی
چې موږ ته ګوري الله پاک دې موږ د خپل اجتماعي انفرادي عذابونو نه وساتي. د الله عذاب ته څوک ټینګېدی نشي، لیکن دا د خدای عذاب ته دعوت ورکول دي. دغه وخت کې انسان ته سوچ کول پکار دي چې چا په لاس کې واګي دي د حکومت یا د چا په لاس کې څه زور دی، هغه هر څه چې دی هغه د خدای نه ویریږي چې د معامله د انصاف کوي. یو خو ظالمانه فیصلې په خلکو باندې کول دا نه دی جایز. دغه وخت کې د خدای قهر راځي. یو شریف چې کوم دی نو معتبر سړی، خان، وډیرا، چودري، هغه خلاصول، زو منصب او عاجز سړی نیول او هغه ته سزا ورکول دا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وفرمایل په دې موقع باندې او بیا په هغې ښځه باندې حد جاري شو، سزا جاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح په مکې په موقع باندې یو په هغه ورځ باندې خطبه ورکړې وه او بلې په سبا باندې بیا خطبه ورکړه. په هغه ورځ باندې خطبه ورکړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ای خلکو تاسو ما معاف کړئ، کافرو ته ویلو. بلې دا ویلو چې د جاهلیت هغه خبرې ټولې ختم شوې او بلې دا وفرمایل چې هر یو دعوه او خون چې په جاهلیت کې چا کړی دی هغه حدر دی، باس د هغې بدله به نه اخلي څوک. هغه خبرې ټولې لاړې، هغه زما د خپو د لاندې او هغه هر څه ختم شو. او بل چې د جاهلیت په زمانه کې کومې منصبونه او خبرې وې هغه ټولې ختمې شوې. البته دوه څیزونه یې پرېښول، صدانة البیت او سقایة زمزم. یو د زمزم د اوبو مشري چې د چا په لاس کې وه هغه به اوس هم پاتې، او یو د بیت الله سرداری او مشري او صدانه حفاظت، یعنی منجور چې د جاهلیت په زمانه کې څوک کنجي چا سره وه هغه به اوس هم وي. دا دواړه خبرې پرېښ. او د جاهلیت په زمانه کې د زمزم د اوبو مشري هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه د حضرت عبدالمطلب صاحب په لاس کې وه. بیا چې کوم دی نو د هغې چې وفات شو نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره د حضرت عباس رضی الله عنه په لاس کې راله. د حج په موقع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله حج کړی دی نو خلک حاجیان په منا کې وخت تېروي. نو عباس صاحب رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله زما په لاس کې د زمزم مشري ده، تاسو ته پته ده. نو زه مکې ته تلل غواړم چې زه دا شپې په منا کې ونه کړم، مکې ته لاړ شم، حاجیانو ته د اوبو انتظام کوم. نو څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکوي ته لاړ شه. نو دی د زمزم د مشرۍ د وجې نه د مینا نه راغلی دی، د په مینا کې شپې نه دي کړي، رمې ته بتلو او بیا چې کوم دی نو زمزم اختیار د په لاس کې. هغه زمانه کې دوه ځایونه وو ډیګۍ وي، یو کې اوبو بس کلی کېدی، بل ځای به چاردام چې چا کور نو هغه باندې کېدو او د کوهي نه وبوقې راوتې او دا حضرت عباس صاحب کسان مقرر کړو هغه یې وبوقې راستې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د زمزم او بس کول لا دومره خوښ و چې کله د حج په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمزم کوهي ته رالو نو وی فرمایل چې زړه مې غواړي چې دا پړې او دا بوقه د نه ما واغشتې او دا اوبه ما راایستې او په دې خلکو مې څکولې. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ډېره عاجزي وه. وی دا کار ما په خپله واغشتې، خو زه یریږم په دې چې سبا به خلک تاسو تنګوي چې زمونږ پیغمبر داسې کړي موږ به هم داسې کوو، نو دا کار به تاسو نه خلک واخلي، نو ځکه زه نه کوم. نو دا د حضرت عباس صاحب په لاس کې و. د حضرت عباس رضی الله عنه نه پس دغه د زمزم سقایا دا مشري دا د حضرت عباس صاحب اولاد په بچو کې عبدالله ابن عباس صاحب لاس ته راغلی. بیا به عبدالله ابن عباس صاحب دا کار کول او په د هغوی په خاندان کې روانو. یو ځل حضرت علی رضی الله عنه څه خبره وکړه د زمزم د سقایې په باره کې. عبدالله ابن عباس صاحب ته وایي دا کار زمونږ په لاس کې دی، ته دې خبرو کې ګوتې مه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مخکې چې څنګه را روانو هغسې پرېښو. دویم صدانة البیت د خانه کعبې حفاظت، د هغې کنجي انتظام، د هغې صفایي، د هغې هدایا او عطایا سنبالول دا د شیبي خاندان په لاس کې. او اصل کې دا شیبي خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې متصل راغلی. دغه وخت کې چې د چا په لاس کې د خانه کعبې کنجي وه د هغه نوم دی عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه. دغه عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه د په لاس کې کنجي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه واغشته، خانه کعبې ور اخلاص کو او پکې ننوتو د فتح مکې په موقع. بعضې کتابونه لیکلي دي چې عثمان ابن طلحه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې ور خلاصول غوښتل چې بوتان دننه مات شي،
بهر خو یې مات کړل، دننه صفایي وشي او بیا ننوتو مبارک. نو د عثمان ابن طلحه پټ شو، دی پټ شو، کنجي نه ورکوله. نو علي صاحب ورپسې لاړو، ورته وایي چې کنجي راکوې نه در کوم. نو حضرت علي رضی الله عنه لاس نه ونیو، لاس یې ورته تاو کو، ویې راکې که نه. نو هغه کې قوت ډېر، نو کنجي ترې واغېسته. ورپسې عثمان ابن طلحه هغه را روان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې کنجي راړه، ورته یې ورکه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خانه کعبې نه بهر راووتو، نو عثمان ابن طلحه ولاړ دی، ټول خلک په انتظار دي، خصوصا د پیغمبر علیه السلام د خاندان خلک لکه عباس رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه، هر یو دا خواهش کولو چې دا کنجي مونږ ته راکړي. پیغمبر علیه السلام په ټولو په وړاندې عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه راوغوستو، ورته یې وی او الله جل شانو آیات نازل کړل، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله پاک تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه خپل اهل ته واپس کړئ. پیغمبر علیه السلام دی راوغوستو، ورته یې وی کې ها کې خالدة طالده، ای خذها ابدا ابدا، دا چابي واخله او همیشه همیشه به تا سره. اوس هم دغه په خاندان کې هغه چابي او کنجي را روانه. بعضې حضرات وایي بعضې صورتونو کې چې دا واقع ټیک نه ده، ځکه صاحب سیرة الحلبیه وایي چې عثمان ابن طلحه د مخکې مسلمان شوی و، او د واقع تاسو ته مخکې بیان شي و. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه، عمرو ابن عاص رضی الله عنه چې کله د مکې نه مدینې منورې ته تلل د صلح حدیبیې نه پس، نو په لاره کې ورسره دغه عثمان ابن طلحه هم ملګری شوی دی. دې درې واړو مدینه منوره کې اسلام قبول کړی دی. به هر حال دغه وخت کې د مسلمانو چې کله ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چابي غشته، بعضې وایي چې مور ته یې ورکړي وه چې دا سنباله که، مور یې نه ورکوله چاته. نو دا چابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ورکه. بیا چې کله دی وفات کېدو، نو عثمان او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا وصیت کړی چې ستا او ستا تربورانو کې به وي ده د خپل اولاد څوکونه. نو د تره زوی شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلیو چې دا بیا ته دته ورکه. نو د بیا وصیت کړی د مرګ په وخت کې چې دا کنجي به زما د تره زوی څخه وي، ځکه چې د اولاد اونه شیبه څخه وي. نو دا په شیبه څخه بیا را روانه وه، تر اوسه پورې شیبي خاندان کې را روانه ده. دې خاندان ته شیبي خاندان و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه څیزونه دا هغسې برقرار وساتل لکه څنګه چې مخکې وو. په دې موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان دا کړو چې کوم بوتان چا کړه دي دا ټول بوتان ختم کړي. دې نه معلومه شو چې بوت پرېښول دا چې کله اسلام راشي دا بیا نشته، او که کوم کور کې تصویر او بوت د اسلام راتلو نه پسم وي، نو رسول الله عبادت نم کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تدخل الملائکة بیتا فيه سورة او کلب وفي روایة او جنوب. هغه کور ته فرښتې د تسکین، فرښتې د رحمت، فرښتې د خیر د نزول سره نه نازلیږي چې په کوم کور کې تصویر وي. د اسلام نه پس بیا تصویر نه. چې کوم سړی د خپل پلار تصویر لګولی دی غټ په کوټه کې، دا منع دی. چې د خپل لیډر او قائد تصویر لګولی دی دا منع دی، اگر که هغه لیډر په حق باندې دی. که د خپل پیر تصویر لګولی دی دا منع دی. بعضې خلکو د پیرانو تصویرونه لګولي په دوکانونو کې، په دیوالونو باندې. دا د هغه د جاهلیت د زمانې د مشرکینو سره د هغوی سره مرسته کولی، د هغوی په غونې کار کولی. د الله رسول فرمایي چې نه، دې کور ته د رحمت فرښتې نه داخلي. او یقینا چې په کوم کور کې، په کومه کوټه کې دا شی لګېدلی، نو په هغې کې سکون ني، اطمینان ني. کوم سړی چې ذاکر، عابد، مزګزاره، تقوادار وي، هغه په دې ځای کې کینو، هغه باندې دا ځای ښه نه لګي، ځکه چې دا د شیطانانو حجره جوړه شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حکم فرمایلو. خانه کعبه کې بوتان ټول مخکې ذکر شي وه، پیغمبر علیه السلام غورځول، دننه هم ټوله صفا کړه. عام اعلان یې وکړو چې کوم ځای کې چا کره بوتان دي هغه ختم کړي. هندا چې د ابو سفیان بیبي وه رضی الله عنها، مسلمانه شوې وه، تاسو ته د هغې تذکره شوې وه. او په اسلام دشمنۍ کې څومره سخته وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمني کې. هغه چې کله مسلمانو شو نو کور ته راغله، نو په کور کې بوتان وو، ځکه چې دا د سردار ښځه وه، کور کې بوتان وو، هغه ټول بوتان یې وغورځول. وایي تاسو نه ماته هېڅ خیر راونه رسېده، هغه ټول کور یې صفا کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې خواوشه کوم غټ بوتانو،
نو هغه بوتان یې هم د هغې د ماتولو امر یې وکړو چې لاړ شئ او دا مات کړئ. عزا د لات او عزا چې یادېږي قرآن پاک کې د هغې ذکر راځي، دا غټ بوت په نخله کې، او دا د مکې مکرمې نه تقریبا د 3 ورځو په مسافت باندې، او 3 ورځو مسافت تقریبا 48 میله جوړیږي، 77 کیلومتر جوړیږي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه لاس کې څه کسان ورکړل چې دا ځان سره بوزه او دا بوت مات که. خالد ابن ولید رضی الله عنه لاړو، رمضان په میاشت کې په آخره عشره کې دا بوت ختم کو. سوا نومې بوتو، دا د مکې مکرمې نه تقریبا 3 کیلومتره 3 میله فاصله باندې، او عمرو ابن عاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره یو ډله کا، ورته وفرمایل چې لاړ شئ او دا بوت مات کړئ. عمرو ابن عاص رضی الله عنه چې تاسو ته واقع تېره شوي، خالد ابن ولید رضی الله عنه سره یو ځای مسلمان شوی دی. لاړو چې هلته لاړو، هغه بوت سره د هغې بوت منجور ناست و. هغه ورته وایي څه ته راغلی؟ وایي چې بوت ماتولو ته راغلی یم. ورته وایي دا ته نشې ماتولی؟ وی ولې؟ وی دا هغوی به ورته هغه زمانه کې خدای وي او د ده نوم یسوع، دا سوا، وی دا سوا خدای چې کوم دی نو دی به تا خپل ایثار کړي، ته ته نږدې کېدی نه شي. وی ښه ته اوسه پورې لا په دوکه کې پروت دی. عمرو ابن عاص رضی الله عنه ورته وایي وی دی نه خبرې کولی شي، نه لیدل کولی شي، نه ګرځېدی شي، او ته اوسه پورې په هغه زړو دوکه کې مبتلا وی، تماشه یې کوه. دې سر ته چې ورته ګروز را خلاص کو، ماتې کو، نو هغه منجور مسلمان شو. وی چې زه منم چې خدای شته دی، ځکه چې زما دې بوت خو څه ونه کړل. هغوی دا عقیده وه چې ګنې دا څه کوي، د الله جل شانه نه علاوه دا نفع او نقصان مالک هغه الله دی، او دا هر څه د الله مخلوق دی. بوت د کاڼي نه جوړ دی، نو کاڼی د خدای مخلوق. بوت د اوسپنې او تانبې نه جوړ دی، تانبه او اوسپنه د خدای مخلوق دی. الله جل شانه چې څنګه امر وکړي هغسې کېږي. ها چې کله د انسان عقیده کمزوري، نو بیا شیطان په هغه بوت کې ننوتی، نو ده باندې هغه څه کوي را کوي، دی وایي چې ګینې دا دی لګیا دی. بهرحال د مکې ګیر چاپېر مضافات چې څنګه مکه الله جل شانه پاکه که، دغسې ګیر چاپېر علاقه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د بوتانو نه دې پاکه شي. واخر دعوانا الحمد